په یو دښته کې د نبي غلام د ملګرو نه پاتې شو. لار تر ورکه شوه، ځنګله ته راوخوت، زمری ورغی چې د انسان دښمن ته خوړونکی ده، چې کله ور نږدې کېږي دی په دغه زمري باندې غږ کوي چې او زه د رسول الله غلام یم. دا زمری منقاد کېږي او ده ته رهنمایي شروع کوي چې په ما پسې راځه، چې عمومي لارې ته یې ورسوه، چې ورکه لار و لارې ور پیدا کړه. بیا وایي زمری داسې وزنګېده فاذا له همهمة، زه نه پوهېدم خو ده وایم خدای پاماني رانه اخیسته. هغه دومره معرفت خاوند دي چې د رسول الله ته یې نسبت وشو چې زه د رسول الله غلام یم. نن علما ورثه د انبیاو دي، انسانان دي دعوه د امتیت لري، د رسول الله وارث په ټوپک ولي، د رسول الله د وارث سره د عداوت اظهار په خوله او په مال په ځان په اولاد په هر شي باندې کوي. هغه زمری دی چې رسول الله غلام ته قدر و احترام لري. علما چې ورثه او اولاده د رسول الله بلل کېږي، سادات مبارکین چې واقعي اولاده د رسول الله ده، دوی د هغو سره عداوت کوي. ولې؟ خپل خالق نه پېژني، بیا به مخلوق ته وپېژني. کافران ټول د الله مخلوق دي که نه دي، خو خالق نه پېژني. چې خپل خالق نه پېژني نو د مخلوق په څه پروا ولري. څوک چې خپل نبي نه پېژني نو د نبي د وارث په څه پروا ولري.